بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم پروگرام اسلام آباد اور سره زیم علی نور وزیر کتونکو ز په سبزی منډي اسلام آباد کې موجود یم چې کوم د پاکستان تحریک انصاف ډي چوک کې احتجاج نه پس اسلام آباد پولیس د پښتنو خلاف یو کریک ډاون شروع کړی دی چې کوم د دوی گرفتاریانې کیږي اسلام آباد کې په دې حواله سره به دلته هم د خلکو سره خبرې کوو چې دوی د پاکستان تحریک انصاف ډي چوک کې احتجاج نه پس چې کوم د پولیسو کریک ډاون دی یا چې کوم گرفتاریانې دي په هغې باندې دوی نظر څه دی او د دې علاوه دلته نه هم څومره پښتانه گرفتاره شوي دي او د دوی نه څه تپوسونه کوي او دې سره سره چې کوم ریاست دی هغه خو یو د مور په شانتې وي نو چې کوم د ریاست د پښتنو په حواله سره دغه یو کردار دی په هغې باندې د دوی رایې څه ده او دې نه علاوه چې کوم د پښتنو دغه گرفتاریانې دي یا چې کوم کریک ډاون دی دا هم ډېر زیات افسوسناک چیز دی دا د ملک د استحکام هم خلاف دی او دې سره صوبایي چې کوم تعصب دی هغه هم جوړیږي او دې سره آیا چې کوم دغه گرفتاریانې یا چې کوم کریک ډاون دی د دې سره نفرت جوړیږي او کنه او دې نه علاوه چې کوم د پښتنو خلاف دغه کریک ډاون یا گرفتاریانې دي په دې حواله سره دوی ریاست ته پیغام څه لري په دې مختلفو څیزونو به چې کوم دلته خلک دي پښتانه دي د هغوی سره به خبرې کوو راځئ د موږ سره اوسئ د څه کاروبار هم دی د څومره ټایم نه کاروبار کوي آیا چې کوم د پاکستان تحریک انصاف احتجاج په ډي چوک کې نو آیا په هغې نه پس چې کوم د پښتنو خلاف یو پولیسو کریک ډاون شروع کړی دی په هغې باندې ستاسو نظر څه دی دلته نه څه ګرفتاریانې شوي دي یاره جی گرفتاریانې خو شوي دي موږ اورم او نن هم اوس په موبایل باندې زموږ یو ملګري لرنګ رالو چې یو کس یې اوچت کو او دوی پسې ورشي ګرفتاریانې خو کېږي او پښتانه هم تنګوي را تنګوي او ګیروي یې د شپې پې باقاعده چاپې وخي خبره په کمرو باندې مرځي او اوچتوي کسان اوچتوي که په ابتدایي احتجاج کې یې شرکت نه هم وي کړی خو بیا هم مطلب هغې دوی پسې راځي او تپوس کوي او ګرفتاریانې کېږي لازمي خبره ده دا خو ډېر وخت نه مطلب د پښتانه خبره تنګوي په نوم پښتون مطلب دا دی هغه تنګوي او اوچتوي او ګیروي تنګول خو دلته ډېر زیات دي مطلب دا دی زموږ خبره زندګي تنګه کړې ده او د دې دپاره مطلب دا داسې قدم ټول د رړو ول دي او صرف یې ګزاره کېږي دومره پیسې ګټي چې بال باج ته څه مطلب واخلي او د روټۍ بندوبست ورته وکړي نو چې کوم ریاست دی ریاست خو د مور په شان دی نو چې کوم د پښتنو خلاف اسلام آباد کې دغه کریک ډاون شروع شوی دی نو د ریاست په کردار باندې ستاسو نظر څه دی نو ریاست په کردار باندې خو ریاست خو داسې دی چې مطلب ریاست خو داسې څیز دی چې دا مور ده ټیک دی جی او ما داسې اورېدی چې ریاست تنخوا هم نه ورکوي د ریاست د طرف نه تنخوادار مطلب تنخوا نشته خو دا خو دوی دپاره مطلب دا داسې یو لیمټ ایښی دی چې دوی خپله زندګي تېروي او زه خو د دې حکومت نه مطلب دا ډېر خفه یم ځکه چې موږ ټول انسانان یو پیل انسانیت دی بیا وروستو مطلب مسلمان او فرقې واریت دی ټیک شو جي نو د انسانیت خیال پکار دی چې موږ مطلب دا دی وګورو غیر دینه چې کوم ملکونه دي زیاتره انسانیت خیال ساتي د زناور هم خیال ساتي او دلته زموږ مطلب د دې خیال نه ساتي او په ورځ د آخرت به دې ګریوان وي او زموږ به لاس ویجي دغه سیز افسوسناک هم دی چې که په احتجاج کې یې شرکت نه دی کړی نو تاسو یې ولې ګرفتاروئ ضرورت څه دی د دې سیز چې تاسو یو تفریق پیدا کوئ د صوبو په ترمنځ هم دا د ملک د استحکام هم خلاف دی جی نو خبرې ټول هم دغه دي که نه داسې وخت راتلو واله دی چې مطلب د پاکستان بهتر بهتر شي ټیک دی جی خبره زموږ ذهنونو کې اوس نه دا خبرې پرېوتې دي د مخکې نه چې مطلب دا صوبه موږ بیلو نو داسې چې موږ بیلو داسې بل څنګه چې بنګال مطلب دا دی بیل شو داسې به زموږ صوبه هم بیله شي ټیک شو جي نو دې سره پاکستان بهتر بهتر شي او دې ټولو ته ښه پته ده هغه پروفایلینګ چې کوم د پښتنو کېږي نو ظاهره خبره ده چې خلک به هم یو سوچ خو لري او جی او زموږ مشرانو مطلب دا زموږ ذهن کې اوس ناشي چې مطلب دې نه موږ بیلیږو اخر یو کاول وي خبره زموږ زه خپل ذاتي هسې جرنلي خبره کوم چې اخري جنګ به زموږ هم دوی سره وي مطلب موږ غیر دینه یادو چې زموږ به مطلب د غیر دینو سره جنګ راځي خو جنګ به زموږ د دې صوبې خبره زموږ جنګ به هم دې خلکو سره راځي چې کوم اسلام آباد کې د پښتنو خلاف د پولیس دغه کریک ډاون دی ستاسو ریاست ته پیغام څه دی نو ریاست ته خو به زه دا پیغام ورکړم ریاست خو مور ده ریاست نه دې خلکو ته به زه دا پیغام ورکړم چې خدای او رسول ته وګورئ او خبره چې کوم عهدهداران دي په خپل مطلب دا دی خبره په خپل ځای د خپل کارونه وکړي او خبره نور غلطې ذهنونو نه هر څه وباسي او دنیا خو پاتې ده د پښتنو خلاف چې کوم کریک ډاون دی دا د په فوري توګه بند کړی شي فوري توګه باندې بند کړی شي او پښتنو له دې مطلب عزت ورکړی شي
پښتانه خو تاریخونه پراته دي د دې وطن دپاره د ټولو انسانانو دپاره د مسلمانانو دپاره خبر دي جنګونه کړي دي او خبر منډې ترډې کړي دي نو فوري توګه مایدار څه بند کړی شي جی خپل کارونو ته یې موږ پرېږدي د پاکستان تحریک انصاف په ډي چوک کې احتجاج نه پس د پښتنو خلاف پولیسو یو کریک ډاون شروع کړی دی دوی گرفتارایي دلته منډیي نه هم خلک گرفتاره شوي دي او پولیس باقاعده د دوی چې کوم ځایونو کې پاتې کېږي چپې هم وهلې کېږي نو ستاسو نظر څه دی داسې څیزونه دلته ریپورټ کېږي زما خو دا مطلب چې کوم سړی غلط کار کوي کوم سړی بې طریقې بې دغه هغه نیول پکار دي او زما په مخ کې د موټر سایکل نه 20 کیلو کارټن کوشو یو بابا دا غله بس وای چې کوم دغه پښتانه دلته د ریړو والا هم گرفتاره کیږي چې غریبانان صرف دومره پیسې ګټي چې بال بچ ته رزق په حاصل کی او مهنت کوي او دوی د پی ټی آی په احتجاج کې نه شرکت کړي دي دغه باوجود هم دوی دلته نه پی ټی ولا بل مسله ده سی ډی ولا خپل مسله ده دلته څه طریقه کار دی هغه کوي نو چې کوم دلته نه پښتانه گرفتاره شوي دي تاسو ته هغه پته شته چې کوم دلته نه پولیسو چت کړي دي هغه ماته پته نشته هغه باره کې نور یو چې کوم وردي هغه د سی ډي خپل یو طریقه کار دی اوس چې هغه شان نه کی بیا به اوچتای بیا هم یو طریقه کار پکار هم دی چې کوم ریاست مور ده نو چې کوم د پښتنو خلاف اسلام آباد کې ټول چې کوم راغلي دي غریبانان دي هلته کې نه داسې کاروبار روزګار شته او دلته د پښتون او د پنجابي خبره خو پکار نه ټول انسانیت دی بس هم کار پکار دی غلط سړی چې کم غلط سړی کوي پنجابی دی که پښتون دی نیول پکار دی غلط کار چې کوي غلط کار قبل بالکل غلط کار نه دی پکار او بیا هم د قانون مطابق سزا جزا هم پکار ده انصاف ملویدل هم پکار دي نو چې کوم د پښتنو خلاف اسلام آباد پولیس پورال اسلام آباد کې چې کوم دغه کریک ډاون شروع کړی دی چې کوم دوی گرفتارای ستاسو ریاست ته پیغام څه دی زه پیغام دا چې زه غلط نه کړم ما باندې نیسي زما 17 کالو شو دلته منډې کې هم ټرکونو اډه کې ترانسپورت سره تعلق لرم خاص کر ډرایورانو سره د اډو ور سره ټول سره تعلق مې زیات ډېری سره دی ما ته خو چا هم څه ونه وی چې یار دا ولې یا چاوني وم یا داسې جوجات دي زه به غل سړي ته تعلق ساتم ما به نیسي منشانیت ور سره دغه ساتم ما به نیسي ګډ ور زه ګرځم ما به نیسي دلته اسلام آباد کې آیا کېدای شي ستاسو په ذهن کې یا چا درته ویلي نه وي اسلام آباد کې د روړو والا اوچت شوي دي او چې څوک هم د چا گرفتاره شوي وي چې څوک عدالت ته ورغلي وي د هغه هم هلته پولیس کې نول دي چې تاسو هم گرفتار شوئ او دې نه علاوه د ټکسي ډرایوران هم گرفتاره شوي دي تاسو شکر باسئ چې تر اوسه پورې په تاسو باندې پولیس لاس نه دی ایښی چې ته پښتون یې نه پښتون نه کېدي خو چې غلط کار کوي چې غلط کار کوي ټکسي والا جرمانه کوي موټر سایکل په خپله موټر سایکل چلوم هم ما هم جرمانه کوي چې غلط ودرېږم د غلط کار غلط انجام دی دا چې څوک ودرېږي ماله به چالان نه کوي چې چا غلط کار نه وي کړی چې اوچت یې کي بیا ناجایزه کوي اوس شوي هم دي خاص کر د پښتنو سره روان هم نه یې پکار نه پنجابي سره پکار دي نه پښتون سره پکار ظلم پوره انسانیت سره نه یې پکار پاکستان تحریک انصاف ډي چوک کې احتجاج نه پس اسلام آباد پولیس د پښتنو خلاف یو کریک ډاون شروع کړی دی چې کومې گرفتاریانې کیږي دلته نه هم څه گرفتاریانې شوي دي او چې کوم دغه گرفتاریانې دي یا چې کوم پولیس کریک ډاون دی ستاسو په نظر څه دی بسم الله الرحمن الرحیم دا خو د ډي چوک د جلسې نه بعد چې کوم دی دلته چې په نوم پښتون باندې ګوري بس هغه اوچتوي او بیا چې خاص طور بار د اټک نه اخوا چا د آی ډي کارت پته وي نو هغه خصوصي اوچتوي هر یو غریب سره هر یو پښتون سره دا زیاتې شروع چې په نوم پښتون کوم ځای کې ګورو چې 80 پیسې اخلي پرون دا سوزکي والا بوتل یې غلیم نه 20000 روپۍ غیسي بیا راپرېښې صرف د آی ډي کارت کې نه خپته د خیبر وه صحیح او دلته اوس یو بل قسم خبره وکړه چې زه یم بوتلی وم یو میاشت مې په جیل کې تېره کړله او چې نه مې د پی ټي آی احتجاج لیدلی دی او نه تللی یم او چې بیا مې هم اتیر چې کوم احتجاج و په هغې کې و چې یو میاشت مې تېره کړله او دلته یو نور کسان وي چې موږ نه هم لک روپۍ پرونه بله ورځ پولیس اخیستي دي بالکل خبره صحیح ده اخلي دلته اخلي سیډیا والا هم راځي ټریپک والا هم راځي پولیس والا هم راځي خو چې په نوم پښتون ګوري بس ظلم او زیاتې ورسره کوي چې څومره هغوی زور کولی شي نوم پښتون باندې هغه سره ظلم او کوم نه ورسره کوي د ډي چوک احتجاج نه پس مطلب صورتحال چینج شوی دی او زیاتره پښتانه د دغه ځای نه گرفتاره کیږي د مخکې نه مو خو د ډي چوک دغه نه چې کوم دغه نه بعد به بالکل زیات شوی دی خو چې په نوم پښتون ګوري کوم ځای کې ګوري په اسلام آباد کې گلی کې ګوري منډۍ کې ګوري بازار کې ګوري بس وشته هغې سیول کپړو کې ګرځي بس ګوري چې په نوم پښتون دی کوم ځای بس هغې وشته هغې سره زیاتې کې شروع دی روان دی ریاست خو امور وي نو چې کوم د ریاست دغه د پښتنو خلاف کریک ډاون دی چې کوم د کردار دی څه نظر لرئ
نو خامخا ظلم شروع دی موږ به څه ووایو نن سبا داسې حالات دي چې دا د پښتنو د عوام حق د جلسه دوی سره زیاتې وکړو اوس د هغه زیاتي باوجود اوس نور هم زیاتې کېږي روان دي ظلم ورسره کوي پیسې ترې اخلي هسې بیسه قید وله ورکوي د دنیا غریبان هلته بوتله ټول غریبانان دي عوام دي راغلي خپلې غریبۍ دي اړیلې دي بس دې ونیسي بوت زیاته دي 10,000 20,000 والي هغې دلته په میاشتو میاشتو نشي پیدا کولی خو چې په نوم پښتون ګوري ما درته مخکې مې ویلي هغې ورسره زیاتې روان دي هر ځای کې روان دي ځان له په اسلام آباد کې نه په هر ځای کې روان دي دا ټک نه دی خو چې کوم ځای کې ګوري به دا ظلم او زیاتې ورسره شروع دی دا د ملک د استحکام هم خلاف دی دغه څیز د دې نه ملک ته هم نقصان رسی او چې کوم نفرت دی آیا د ستاسو په خیال کې چې کوم دا کریک ډاون دی یا ګرفتاریانې دي د دې نه نفرت هم جوړیږي نفرت خو د خامخا جوړیږي ځکه چې نو غریبانو چې څوک ظلم کوي هغه خامخا په زړه کې نفرت راځي که په خلص نه شویل په زړه کې خامخا نفرت جوړیږي انسان زړه ماتیږي زړه ماتم شو روان ولې چې ظلم وسو شو ظلم سره روان دي وسم سره روان دي شروع دي ظلم روان دي وګوره نن چې کم د 300 ګاډي د منډۍ نه پښتانه بوتلې پرون هم داسې بوتلې بل پرون بوتلې سیور کپړو کې ګرځي پښتون ویني بس سوچته یې اس بي سايډ کارت سره یې باوجود چې نه خپته لګوري خامخا خبرې د بل ځای نه راغلي بس سوچته یې ظلم د رړو والا هم ورسره د ټکسي ډرایوران هم دکانداران هم اوچت شوي دي د بنګال نه پراپرټي ډیلران هم اوچت کړي دي د دفترونه نو چې کوم د ریاست د پښتنو خلاف دغه کریک ډاون دی ستاسو ریاست ته پیغام څه دی نو بس موږ وایو چې موږ ته امن میلاو شي د سیز د په فوري توګه بند کړی شي بند یې کړی شي امن دې میلاو شي موږ خو امن پرست خلک یو ظلم کار روزګار ته راغلي کار روزګار له راغل د خپل غریبي کو خپل دیاړي کو موږ سوالي ظلم کېږي موږ سن دي کړي موږ چا څه په ملک ته نقصان نه دی ور کړی دا زمونږ ملک دی پاکستان زمونږ ملک دی موږ جوړ کړی موږ په کې زمونږ ملک دی موږ سوالي ظلم کېږي په خپل ملک موږ خپل حکومت خپل قانون ولې ظلم د پښتنو ګرفتاریانې چې کوم دلته پولیس راځي پښتانه اوچتایي چې کپړه مطلب کپړې یې اغوستې وي شلوار کمیز بس دوی راشي هغه موبایل چکول یا دوی گرفتارول چې کوم د پاکستان تحریک انصاف ډي چوک احتجاج نه پس دغه یو صورتحال پیدا شوی دی چې کوم دغه کریک ډاون دی ستاسو نظر څه دی زما دا خیال چې د موږ د پښتنو ورونو سره دا ظلم دی دلته کې موږ کار ته روزګار مزدوریت هم څوک نه پرې پولیس هم تنګوي دا سی ډي اې والم تنګوي او موږ پښتنو سره ډېر ظلم دی صاحب او بس مزدوریت هم څوک نه پرېږدي نو او ډېر بوره د موږ د پښتنو ورونو دلته کې نو پی ټي آی احتجاج کې دلته چې کوم پښتانه ګرفتاره شوي دي ملګري د څوک مطلب پولیس ګرفتاره کړي دي او زموږ د ځای پکې و د غیر چاپیره یو ځای بل ځای پکې و چې خو لکه ډېر زیات ظلم شروع زموږ د پښتنو ورونو سره غیر چاپیره مزدوریت هم څوک نه پرېږدي او بس هر طرف ته ظلم دی چېرته پی ټي آی احتجاج ته تللی احتجاج ته نور ملګري تللي زه نه یم تللی خو دلته چې موږ دا څونه پښتانه وروڼه یې دلته څوک مطلب بې ګناه خلک ګرفتاره کېږي او جی او خو ظلم دی دلته هم څوک مزدوریت هم نه پرېږدي هر طرف ته خو بس حالات ښه نه دي جي او بس ظلم دی هر طرف ته ریاست خو د مور په شان دی وي تاسو به هم دا اورېدلي نو چې کوم د پښتنو سره د ریاست دغه کردار دی ستاسو په نظر څه دی زما دا خیال دی صاحب چې بس موږ ټول یو مسلمانان یو خو دلته کې د دې د پنجاب چې څونه خلک د دې اهمیت شو زموږ د پښتنو په کې څه اهمیت نشته او زموږ د پښتانه وروڼه مزدوریت ته څوک نه پرېږدي دې ته سپک ګوري جي او هر ځای کې ظلم زیاتې دی بس د دې نه ملک ته هم نقصان دی چې کوم یو نفرت جوړیږي او یو چې کوم دغه مختلف سیزونه د پښتنو سره خاص کر په اسلام آباد کې روان دي دا ډېر زیات افسوسناک دي دا افسوسناک دي صاحب او بل دې سره به حالات خراب شي ولې چې دې زموږ د پښتنو وروڼو ته سپک ګوري دې مزدوریت ته نه پرېږدي او دا دې نه مخکې په دې جلسه کې هم ډېر ظلم وشو ډېر بې ګناه ماشومان ډېر زیات پکې شهیدان کړو ډېر زیات ظلم وشو دا جي اسلام آباد کې د پښتنو خلاف چې کوم دغه د پولیس کریک ډاون دی ستاسو ریاست ته پیغام څه دی زما دا دغه چې لکه دا خلک دا ټول مسلمانانو پښتنو دي امن غوښتو چې په دې ملک امن راشي په دې خیال په دې جلسه کې روتو خو هغې سره ډېر زیات ظلم وشو او ډېر ګناه پکې داسې په پاکستان په یو ملک کې هم نه دي شوي کم چې زموږ په دې ملک په پاکستان کې دا ظلم وشو جي په کار هم نه ده چې کوم پر امن احتجاج دی دا د ستا د اقبل د ما د هر چا حق دی او پر امن احتجاج په کار هم دی هغې نه پس کا څوک هم قانون په لاس کې اخلي کاروایي په کار ده نو چې کوم د پاکستان تحریک انصاف د احتجاج نه پس دغه خلک گرفتاره کېږي مطلب تاسو یې غلط ګڼئ او دلته چې کوم د پولیس چاپې دي هغه هم وهلی کېږي
پولیس هم چاپی او یو ګیر چاپیره زمونږ د پښتنو ورونو سره ظلم دی، نه هم د سی ډي اې والا پولیس یو ځای کې مزدورۍ ته نه پرېږدي. زمونږ د پښتنو ورونو سره ډېر زیات ظلم دی. دغه جلسو کې هم ډېر ظلم وشو، دلته هم څوک کار روزګار ته نه پرېږدي. زمونږ د پښتنو ورونو ته د دې ځای د پولیسو سی ډي اې والا ډېر سپک ګوري. چې کوم د پاکستان تحریک انصاف ډي چوک احتجاج نه پس د پښتنو خلاف اسلام آباد پولیس یو کریک ډاون شروع کړی دی، ستاسو نظر څه دی؟ دلته نه هم ګرفتاریان شوي دي؟ جی دلته ډېر زموږ د پښتنو سره ظلم روان دی. موږ برحال دلته ریړۍ والا یو، موږ پسې ډېر شاته رامنډې وو، موږ غلو ته هم دغه کوو پناه کوو، نو زموږ ډېر پښتانه دي نه چوتېږي. چې پولیس راشي نو تاسو خپلې رړۍ پرېږدئ وتښتئ؟ او حقیقت داسې ده، موږ ریړۍ پرېږدو وڅښتو، نو ابل سهار کې کسان مسان یې وړي وو، ډېر زیات کسان یې وړي وو. نو چې کوم د پښتنو خلاف دغه کریک ډاون دی یا چې کوم ځایونو کې تاسو پاتې کېږئ هلته هم پولیس تر پسې راځي؟ نو زموږ د پښتون په ارزي کې سرواله برواله به په پنجاب سطح باندې موږ یو، زموږ دا یو شان پاکستان دی، زموږ د ټولو د پښتنو د پنجابیانو، نو دا نه دي په کار موږ هر بوتن چوتېږي دې ځینې بالکل نه دی په کار. دغه څیز افسوسناک هم دی، بیا ریاست مور هم ده. نو چې کوم د ریاست د پښتنو خلاف دغه چې کوم کریک ډاون دی ګرفتاریان دي، ستاسو ریاست ته پیغام څه دی او ریاست دغه څیز تاسو افسوسناک ګڼئ؟ بالکل موږ افسوسناک ګڼو. دا خبرې زموږ د پښتنو د سرواله ونیول شوي، څه امن په دا کې دی وشي زموږ د پښتنو، او برحال زموږ د ټولو پښتنو سره ظلم روان دی. زموږ د خلکو ته پیغام داسې دی چې د دې څه وشي، دا څیز د بند کړی شي او داسې بند شي. موږ مزدورو له راغلي کور وطن برېښي غریبي دلته راغلي مزدوریان یې کوو ریړۍ چلو، برحال زموږ مزدورۍ ته نه پرېږدي. بالکل ما هم اوریدلی دي چې دلته چې کوم د رړو والا وي چې نه په احتجاج کې شرکت کړی دی، خو صرف دا ده چې نوم یې پښتون دی، شلوار کمیز یې غوستی دي او پولیس پسې راشي او اوچت کېږي یوسي او هغه مطلب مختلفو کیسونو کې اچولی دي. نو دغه سیز په کار هم نه دی، د دې سیز سره نفرت هم جوړیږي. بالکل دا داسې ده. نو زموږ د پښتنو په هېڅ ګناه نه ورانه کلي، نه هېڅ داسې نور پیستول وغیره تی شی نه یې راغستی، خو برحال زموږ دغه شاني خلک دی چې نام یې پښتون دی، بس نام یې پښتون دی، بس په دې بساته باندې دغه خلک داسې کېږي. چې کوم د پاکستان تحریک انصاف ډي چوک احتجاج نه پس په اسلام آباد پولیس د پښتنو خلاف یو کریک ډاون شروع کړی دی، ستاسو نظر څه دی؟ اصل کې خبره دغه چې موږ ټول پښتانه چې کوم یې که نو پښتون ته دی غ نه ورکوي. پښتانه ته مطلب پښتانه موږ معاشره کې موږ ډېر کمزوري ګڼي، بله پښتون ته په یو ځای کې دی ښه ژوند نه غواړي. دلته کې که پښتون راځي خپل روزګار کوي هغه د پرې نه پرېږدي، حلال روزګار د کوم پښتون چې کومه ډکیتي کوي او یا کوم مطلب کریمینل کار کوي، داسې غلط کار کوي، نو هغه د پره نه تاڼه کې څه شته او نه بار څه شته دي. تاڼې والا سلام ورته کوي، بار هغه ته روپۍ میلاویږي. بی و ډاکټ ته یې حله کوي، هغه چې چور یې وکړي تاڼه ته لاړ شي، هغه ته څوک سپېړ هم نه ورکوي. زه د دې کې حلال رزق د دې کې کوم کسان چې مطلب مال خرڅوي دا هغه سړی نیولی کېږي، دغه سړي نه روپۍ غوښتلی کېږي، بیا ورته وایي چې هېڅ هم نور نشته دي. تاڼه ته چې لاړ شي تا د صفا وایي چې نه جیل شته نه بل څه شته، روپۍ خبره د روپۍ ده. بای ته حلال کوم د پاکستان تحریک انصاف د احتجاج نه پس یو کریک ډاون د پښتنو خلاف شروع شوی دی، دلته نه هم ګرفتاریان شوي دي؟ دلته ډیلی راځي د موبایل ګاډي ډک ډک بوځي، شپه ورځ ګرځي. د 13 ورځې کې د 250-300 کسانو چت کړي دي. په دې کې که افغانۍ د پښتون د دې کې تایز افغانۍ پرېښی دی، احتجاج کې بیا شرکت هم نه وي کړی او بیا هم دوی پولیس هغوی ګرفتاروي. احتجاج کې شرکت خبره نشته ده، پښتون چې وي نو پښتون یې هغه اوچتوي. او دلته کې افغانۍ دی یو ځل راغلی تا اجازت ورکړی پاکستان کې، دلته نه تا چې یوړه تاڼې ته ته تاڼې کې مخله نیسه ما په روپۍ مخلصه، دلته نه ته به یې تورخم بارډر یې کېږده هلته کې اخواته کېږده، بیا هغې نه پس دا ستا قانون دی. که دلته ته روپۍ اخلې نو دغه پر وړل پر پښتون غریب دی، خپل بچان لپاره رزق ګټي، نو دغه کار نه دی په کار. داسې واقعات هم شوي دي چې 25-30-40 هزار روپۍ ځینې واخلي او هغې نه پس دوی د تاڼې نه آزاد کړي. نو چې کوم ریاست دی، ریاست خو د مور په شانتې وي، نو چې کوم د پښتنو خلاف دغه یو کریک ډاون شروع شوی دی، نو د ریاست په کردار باندې ستاسو رایه څه ده؟ دلته کې کوم زموږ ریاست دی، ریاست اصل کې نشته دی، قانون ټول دی انګریز دی، تاڼه کې چوکیدار دی انګریز دی، جیل دی انګریز دی، او چې کومه ډیپټي کې کوم جرم کې ګیر کېږي کا پښتون دی که پنجابی د هر سره حریف سړی چې کوم دی، قانون دی ټول د انګریز چلیږي. تر نن 1939 دی وایي چې پاکستان آزاد شوی، موږ وایو چې پاکستان آزاد نه دی.
موږ ته د قانون وښایي آیا د پولیس چې کومه ډیوټي کوي دا مو په کوم قانون نیسي دا خپل قانون پاکستان آئین نشته دی دا د کوم د فرنګي وخت دور دی موږ په قانون باندې نیسي چې کوم د پښتنو خلاف دغه کریک ډاون دی دا د ملک د استحکام هم خلاف دی او دین علاوه چې کوم د صوبو ترمنځ نفرت هغه هم پیدا کیږي دا خو ظاهره خبره ده چې د کې پښتون په اسلام آباد کې ژوند کې اسلام آباد د چا د پلار نه دی دا موږ ټول په عیسادار ګڼو خپل ملک مې دی کیپیټل دی هر سړی عیسا ده نو چې داسې کې سره پښتون ته مطلب غ جوړېږي انفراد جوړېږي پښتون په یو کله یې پی ټي آی په نام باندې غ کېږي کله یې پی ټي ایم په نام باندې نیولی کېږي کله دهشتګردۍ په وجه پښتون دهشتګرد بالکل نه دی مونږ هم یو نه به وسله راسره شته نه بل سره ایس هم نشته دي دغسې نه مونږ اوچتوي ولې مو اوچتوي بالکل نه ده پکار بالکل نه ده پکار افسوسناک چیز دی د دې نه ریاست ته مطلب نقصان رسی نو چې کوم د پښتنو خلاف اسلام آباد کې دغه کریک ډاون دی ستاسو په ریاست ته پیغام څه دی موږ دا پیغام دی چې اصل کې اوس د کوم ظلم شروع کړی نور دا کار مه کوي دا ډېر نه چلیږي یا به میاشت چلیږي به کال دغه پښتانه نور تنګ دي نو هغې نه نور انفراد مطلب شرپسند په شر به جوړېږي بالکل نفرت خوري نو دا هم دوی ته پته لګي موږ ته پته لګي چې شر او د موږ د په منځ کې تر نفرت پیدا کوي نفرت پیدا شوی دی پیدا کېږي نه پیدا شوی دی نو دې نه کېدای شي دغه نام هم ناره م اوچته شي پی ټي ایم لګیا هم دی نو په هغې هر تحریک انصاف डी चौक के احتجاج نه پس اسلام آباد کې پولیس د پښتنو خلاف کریک ډاون شروع کړی دی یا چې کومې گرفتاریاں کیږي ستاسو نظر څه دی موږ نظر دار چې پښتون بیس باندې چې کم کریک ډاون شروع دی موږ مذمت کوو ټول پښتانه چې کوم د خبرې مذمت کوي سیاره د پښتنو سره داسې ظلم چې کوم دا قابل افسوس خبره ده نه دی پکار ریاست مور وی خو چې کوم د پښتنو خلاف دغه کریک ډاون دی د ریاست د کردار په حواله سره ستاسو رایه څه ده ریاست خو یاره په دې وخت کې موږ ریاست نشو یاده موږ د حکومت د طرف نه ګیله ده چې یاره کوم حکومت چې کوم فام 47 باندې راغلی دی بهرحال غیر قانوني دی نو په کار دا و چې پښتنو سره داسې ظلم چې کوم دا قابل افسوس خبره ده غیر قانوني کارونه نور ډېر وکړه خو یار دا چې کوم داسې یو افراتفری پیدا کول د پښتنو په حیث باندې او پنجاب او پښتون خپل منځ کې داسې یو ذهن سازي کول د دې چې کوم د موږ افسوس دغه کو قابل افسوس یو خبره ده چې یاره داسې نو کول پکار دا کم وخت کې چې کوم په دې ډي چوک کې چې کومه قاطع وشوله د هغه نه بعد چې کوم د هغه احتجاج والا صرف نه نیسي بس دا ګوري چې کوم پښتون رانیسي دا چیز افسوسناک دی او د دې سره چې کوم د ملک استحکام دی د هغې خلاف ته ورسره صوبایي تعصب هم پیدا کیږي چې کوم نفرت دی هغه هم جوړیږي بالکل نفرت جوړیږي که نه ګوره اوس په موږ په اسلام آباد موږ کیپي نه راغلي اسلام آباد کې مزدوري کوو دا یو مثال کې کوو د کیپیټل یو ځای دی موږ دلته امن محسوسو چې په دې ځای کې د پښتنو سره داسې یو ظلم او زیاتۍ کېږي که نه نو بیا به موږ د چا نه ګیله کوو پنجاب کې چې کوم مخکې چې کوم د دغه په نوم باندې رجسټریشن په نوم باندې چې کوم ظلم کېده د پښتنو سره چې کول به چې یاره دا څونه پښتانه په دې پنجاب کې کار کوي نن هغه کیپیټل کې دا شی شروع شو او کیپیټل کې چې کوم د مونږه کیپیټل سره د پنجاب کیپیټل نه دا ټول آل پاکستان دی کوم دلته نه د ریډوال هم محفوظ دي هغه هم گرفتاره کیږي دکانداران هم گرفتاره کیږي څه کسان د ما پیژنګلو هم دي بنیګاله کې پراپرټي دفترونه دي هغه ځای نه پولیس اوچت کړي دي او زه اوس منډۍ کې مې د خلکو سره خبرې وشوې چې د روزانه په بنیاد باندې مونږ دلته نیسي 10,000 15,000 20,000 پیسې ورکو آزاد هم کړي نو دا چیز نه دی پکار چې کوم د پښتنو خلاف دغه کریک ډاون دی نو تاسو حکومت ته ریاست ته پیغام څه لرئ د ودرولو په حواله ریاست ته موږ دا پیغام وړو چې پښتانه مخکې نه چې کوم د ډېر یو ظلم هغه باندې وخت سر نه روان دی او دې نه به یو بغاوت اوچت شي او بغاوت چې کله اوچت شي نو هغه هیڅ به چې کوم د بیا کنټرولېدل ډېر مشکل وي ولې چې بغاوت پښتنو کې مخکې نه چې کوم د آلریډي داسې یو طبقه موجوده ده چې هغې بغاوت په لار روان دي که نه د ریاست نه هغې محفوظه نه دي
نو بیا به چې کوم دی لای ده ګیلای ده نو هر یو پښتون به بیا چې کوم دی بغاوت شروع شي نو بیا به ملک کې چې کوم دی خبره بلوچستان چې کوم دی اوس غواړي چې موږ ځان له شو داسې پښتانه هم بیا داسې چې کوم دی راوچت شي انصاف ملوېدل خلکو ته پکار دي د قانون حکمرانی پکار ده د قانون مطابق سزا جزا پکار ده بالکل قانون مطابق پکار ده نه دا کې چې بالکل چې پښتنو سره یو داسې پښتون حزب باندې کم ظلم روان دی دا چې کوم دا نه و پکار او چې کوم شوی د دې باندې موږ مذمت هم کوو قابل افسوس خبره ده دلته اسلام آباد کې مې داسې هم یو خاص ملګري نه اورېدل چې مختلفو پښتانه مطلب چې کوم هوټلونه دي یا کاروبارونه دي هغې ته پولیس ورشي 15 gaډي هغې نه زبردستي باندې بیان ریکارډ کړي چې دا خبرې به کې او چې هیڅ بالکل هیڅ قسمه ټینشن نشته او هیڅ قسمه مسله نشته او بالکل پولیس د موږ سره مطلب د ورونو په شان ته ولاړ دي نو مطلب داسې ویډیو هم جوړول بیا نه دي پکار او الریډي یو داسې کردار ادا کول پکار دي چې پاغې کې هر یو کس خوشحال وي نو په دې باندې موږ دا کمنټ در کوو په ډېر زیات نشو تللی سبا له موږ دپاره مسله وسایل سازي که نه او دا یو چې یاره دا کم پولیس چې کم طریقه باندې خلکو نه بیانونه علي نو دا غلط دي چې یاره داسې طریقه مخکې نه بیان تیارول چې بهی مونږ احتجاج دپاره غوښتي شو او مونږ له چې کوم د پارټۍ والا دومره پیسې راکړي دي نو قطعا دا چې په میډیا باندې ګورو ما ته غلطه ښکاري نو هر پاکستاني هر شهري ته دا ښکاري چې دا غلطه خبره ده په میډیا باندې پولیس والا چې کم نن سبا کارکنان کې نه چې بھائی یو کارکن ته 22,000 او 20,000 او 5,000 که 5,000 دی پوری چې 4,000 5,000 یو کس بیان ورکړي چې ما 4,000 نن سبا 3,3500 یعنی 1,500 2,000 کم از کم دا د استاد دی اړي ده نو څوک لیونی دي چې بیا دلته شیلونه او دلته خپل تکلیف برداشت کوي او راځي اسلام آباد کې د پولیس تحقیق او ځان باندې مقدمات ساتي او نو او راځي دلته چې کوم د 2,000 روپو د پر راځي د کیپینه دا بالکل چې کوم دا بالکل د پښتنو سره دا سیز دی چې کوم د دوی خلاف کریک ډاون دی مختلفو ځایونو کې دوی کارډونه یا موبایل او هغې نه پس بیا گرفتاری نو دا سیز نه دی پکار بالکل نه دی پکار او چې کم شوی دی په دې باندې پکار دا ده چې پښتانه د دې نه یو مطالبه وکړي چې دې به معافي وغواړي چې کوم د پاکستان تحریک انصاف د ډي چوک احتجاج نه پس اسلام آباد پولیس یو کریک ډاون د پښتنو خلاف شروع کړی دی چې کومې ګرفتاریانې کیږي دلته نه هم ګرفتاریانې شوي دي یاره جیب دې منډه کې خو بس داسې بس صرف چاپې به والي کارډ وارم یې چوتاول بغیر کارډ وارم یې چوتاول یې ګرفتارول پښتانه به دغه کول نور پنجابیانو ته به اسانه وي اندازن څومره خلک به ګرفتاره شوي وي دا څو ورځونه یاره جی او 15 ورځې مخکې ډېرې زیاتې چاپې به واري خو اوس خو لا پیر حل صاحب اوس کارډونه صرف ګوري او نور کار به بغیر کارډونه وارم ورچوتاول نو چې کوم د ریاست دغه د پښتنو خلاف کریک ډاون دی یا چې کوم دوی ګرفتاره کیږي ریاست خو مور وي خو د ریاست په دې کردار باندې چې کوم پښتانه ګرفتاروي ستاسو رایه څه ده یاره جی به زاره پښتنو سره بس یو ظلم او زیاتی دی ګنې نور بس هېڅ پښتون ته بس چې کومه دی پنجابیانو ته کارډ ماډ نه چې کوي پښتون چې ګوري وایي کارډ وښوه چې کارډ بعضې وخت کې کارډ سره ګاډي ته چوت کړي ډارې ته ور وخېږئ او بعضې وخت کې بس چې کومه دی نو پرېږدي نور کارډ تپوس ترې کوي خامخا ترې بس د کارډ تپوس کوي چې کارډ وکوه نو چې کوم د ریاست دغه د پښتنو خلاف کریک ډاون دی چې کوم دوی ګرفتاره کیږي نو د دې نه خو نفرت هم جوړیږي بالکل نفرت ته جوړیږي خامخا چې پښتون تنګی او نیسي 5,000 ته واري په تاڼه کې 10,000 ته واري دلته 15,000 په ریړه کې نشي ګټلی په تاڼه کې ته به دغه دغه ته په اسانه واري دلته نه پیسې د خلکو نه اخیستې دي پیسې ولې دي زموږ په خپله نه ما د خورۍ یو نیولی یو یې راله کلیوال نیولی و د یو نه یې به 4,000 واخیستلې هغه یې نه منلې په لاره یې ترې اخیستې وې هغه یې ورسره نه منلې او باقي چې کومه ده په 5,000 روپۍ مو راورکړي نو را پرېښود سره نن د ملګری دی وایي چې اته کسان یې نن هم نیولي دي او د نه علاوه چې کوم د پښتنو خلاف دغه کریک ډاون دی یا چې کومې ګرفتاریانې دي ستاسو ریاست ته پیغام څه دی بس ریاست ته دا پیغام دی جی چې پښتون سره زیاتی نه کوي پښتون خو نه دی پاکستان حصه ده د پاکستان حصه ده نو دومره سپک نظر ورته نه دی پکار که نه دا د موږ د ټولو که پنجابی دی که سندی دی که پښتون دی که بلوچی دی که ګلګتی دی دا آزاد کشمیر دا ټول د موږ مشترکه د ملک دی نو مطلب د پښتنو هم یو په دې کې عزت پکار دی بالکل پنجابی دا نه چې پنجابی سندی بلوچستان والا دا ټول یو ورونه دي دا چې یو بل صحیح په یو بل به ډاډی چې دا ته درې شو نو بیا خو څه پاتې شو
نو دونه زیاته رښتیا نه د ده پښتنو خلاف کریک ډاون د گرفتاریانې دي دا د په فوري توګه بند کړی شي نو دا دې بند کړی شي بالکل دا زیاته ده دا دې بند کړی شي پښتون څه ظلم دی کوم د پاکستان تحریک انصاف ډي چوک کې احتجاج نه پس پولیس یو کریک ډاون شروع کړی دی چې کومې گرفتاریانې کیږي دلته نه هم گرفتاریانې شوي دي ستاسو نظر څه دی او د لیم سوي دي د شناخت کارت والا هم نه پرېږدي بغیر شناخت کارت والا هم نه پرېږدي که پیسې ځینې اخلي اول یې زه په عذاب کړی دا رقم ډېر خلک چې دي شناخت کارت والا هم وړي اوس شناخت کارت لرم پر شناخت کارت مې ولې وړی پر شناخت کارت ته ولې ما پیسې اخلي بغیر شناخت کارت والا خو یو قسم دی پاکستان کې به دوی چې دغه بغیر شناخت کارت والا دی شناخت کارت والا ول نسته دا ټول چل پیسې ته دي مکمله چل پیسو ته دی هر یو مسلمان بیا خاص کر کې پښتانه ته خې بخې د اړولې ده چې په نام پښتون خو ګسر پرېږدي نه مطلب چې صرف پښتون په نظر راځي بس دوی یې ډایرکټ گرفتاروي ډایرکټ یې بس ګرفتاري بس که شناخت کارت بله ورځ ماته دا شناخت کارت ما ورښکاره کړی شناخت کارت مې ورښکاره کړی دا رقم ول دا شناخت کارت داسې مې ورښکاره کړی خاص دا چوک باندې شناخت کارت مې دا ورښکاره کړ دا رقم ورته راوایست دا شناخت کارت وده ته داسې مې ورته راوایست شناخت کارت ده په دا شناخت کارت باندې په مخ باندې دی واله په دا شناخت کارت باندې په مخ واله دا وی چې پښتون وي پښتون ما دا شناخت کارت د ادرس ته ماته د چشته پاره راکړی دی دا شناخت کارت باندې په مخ باندې واله پیسې سم بیا 15000 روپۍ ورکړلې بیا یې لاکله نور مې ورپی ولا که کم ورکړي 15000 روپۍ نقد کیش سزا واخیستې له ما څخه د پی ټی آی د احتجاج د وجې نه چې کوم ګرفتاریانې کیږي دا وچ کلکه به دې شي باندې نور مخکې خو موږ تلو لاره تللو تېر کال هم دغه پریشانیان په د اسلام آباد کې په لاهور کې دغه پریشانۍ ولې اوس 6 کال بیا دغه پریشانۍ د سر هم نه خلاصېږي اوس چې دوی مقصد څه مقصد دی بس پیسې ورکړي بیا یو شی نسته سیز غلط دی افسوسناک دی خود افسوسناک دی ولنه دی افسوسناک چې زه پاکستانی شناخت کارت هم لرم دا دی راسره دی اورجنل د دوی له لاسه زه اورجنل نسم ګرځولی په لاهور کې له ما څخه اورجنل واخیستی بیا ما یې پایار پر جمع کړی نه یې راکول والله 1000 روپۍ راکړه مال نه یې درکړم پر چش یې درکړه پاکستانی یم شناخت کارت لرم ته له ما څخه په چش باندې پیسې غواړي بیا 1000 روپۍ غوښتې ما شناخت کارت حالت ور یې لاکړی یې پایان پر جمع کړي دا ما اوس بل راوایستی نو دا ناجایزه نه ده بیا ریاست خو مور وي چې کوم د پښتنو خلاف دغه کریک ډاون دی یا چې کومې ګرفتاریانې کیږي نو د ریاست په دې کردار باندې ستاسو رایه څه ده موږ رایه خو دا ده چې موږ پښتنو سره دی خپل حقوق معلوم سي خپل انصاف دی معلوم سي پښتنو سره د ناجایزه نه کوي پیسې د نزناخ پر خپل وصول باندې دی ونسي حکومت ته بالکل دی ونسي چې کوم جرم دوی کړی پر هغه جرم دی ونسي لیکن ناجایزه د نو نه کوي چې یو شی ثبوت له ده سره وي ناجایزه ده کړی نه که دا که هغه کابل مسلمان چې ناجایزه کړی نه او دا یې نسي پر څه باندې ته نسي ولې نسي داسې کسان وي چې موږ نه پیسې هم اخیستې دي او د پی ټی آی احتجاج هم لیدلی هم نه دی چې کوم ځای کې احتجاج و خپل دلته مزدوري کوو او دغه ځای کې پولیس مطلب موږ اوچت کړي شابه خو دغه ځای دی اول ما ته ویلی دی زه ګس ورغلی لا نه یم ما ته جنډه راښکاره کول دا جنډه د پی ټی آی غه دی ته د پی ټی آی نو څه دی ګسر زه د پی ټی آی غه یم په خبره ته د پښتونخوا یا بل د پی ټی آی دی بل د جمعیت دی نو دې خو زه جرم نه سوم خونکاره سولم په دې باندې چش باندې ته ما بیا جرمانه کوې پی ټی آی خو نو څه دا مقصد خو نه دی چې به زه هغه سوم خوني سولم یا بل دی مقصد سولی نو دا خو مسلمان داسې ویسي هغه به په پښتونخوا کې بل به په جمعیت کې دا رقم پښتنو دغه کریک ډاون چې کوم د اسلام آباد پولیس ته طرف نه جاری دی چې کوم د دوی گرفتاریانې دي د دې نه د ملک استحکام ته هم نقصان رسي او دې نه علاوه نفرت هم جوړیږي بالکل جوړیږي ولې نه جوړیږي هر یو نفرت کې اول اوس ماله د مکمله پاکستان نه بد اوس په دې وجه هم بد اوس چې زه مثال کې له دې ملکه زه خو ولاړ سم شناخت کارت لرم هر څه لرم بیا ما نسي تنګوي دی تنګوي پر چشم مې تنګوي زه جرم مې کړی دی څه مې کړي څه ما تنګوي شناخت کارت لرم هر څه لرم ته ما ول تنګوي د پی ټی آی په احتجاج کې چې کوم خلک دوی اوچت کړي دي او چې کوم عدالتونو کې دوی هغه پیش کوي هغه به هم تاسو ویډیو تصویران لیدلی وي هغې نه علاوه چې دوی کوم خپلوان دي هلته عدالت ورته راغلي دي هغه هم هلته کېنول دا سیز نه دی پکار چې کوم قانون انصاف په دې باندې عمل درآمد باقاعده د قانون حکمراني پکار ده نو چې کوم د پښتنو خلاف دغه کریک ډاون یا گرفتاریانې دي ریاست ته پیغام څه لري ریاست ته به دا پیغام لرو چې موږ هغه ته د خدمت وکړي دا مسلمانانو ته دا پښتنو ته دغه دپاره د یو لار وباسي دا نیول دا ترتیب د ختم کړي دا سیسټم د ختم کړي په فوري توګه بند کړي شي بند سي دا سیسټم دا دنده د ختمه سي بیا نه سي پر شی باندې ونسه پیسې ولې ځینې اخلي پر چش باندې ته 15000 10,000 او 10000 دا رقم روپۍ ځینې ولې اخلي دا سیسټم د ختم سي
دا دنده د پولیس ول پیژنې چې چا پیسې درنه اخیستې دي؟ و خو دې پیژنم بالکل یې پیژنم ستا مخامخ یې ونم بالکل یې پیژنم چې دا کس دی. نو د پی ټی آی جنډه یې چې درته ښکاره کړه ستا ورته څه جواب و؟ ما دا ټول مال دا ما سره نه وه دا جنډه دا ولم تا له چا راخیستې هلته ورته پرته وه پر میز باندې مال دا زما نه ده زما شناخت کارت دا دی دا مې ګاډۍ ده زه دغه منډۍ ته ځم. مطلب صرف پیسې ته چل جوړو تنګولې؟ تنګولم 15,000 روپۍ مې ورکړلې بس یې لایق. چېرته ډي چوک ته په ژوند کې تللی یې؟ یا نه یم تللی را معلوم لا نه دی چې ډي چوک چېرته دی؟ را معلوم لا نه چېرته دی به دا منډۍ ته راسه کوټې ته ولاړ سه ډرایور سړی یم به په لارې م هم تنګوي د لیم په منډۍ کې هم تنګوي زه ترې دا بله ورځ مې ملګري ته ویل مال زه تېږه سره د پاکستان زه تللی کرکه مې زه ته ځې مال دا څه حال دی. بیا خاص کر کې په لاهور کې خاص کر کې په اسلام آباد کې پښتانه خو دا رقم کل بالکل ګه سره کالیو پرتو کې ځین وایستل زه شی نه سو پاته تر دې خو هغه ښه دی سړی ګه سره دا علاقه پرېږدي دا وطن پرېږدي. بالکل یې پرېښودل نه دي پکار چې کوم د هر انسان چې د کوم ملک اوسیدونکی وي حقوق پکار دي د انسان حقوق وي او چې کوم د ریاست د خوا دوی ته چې کوم حقوق ملاویږي پاکستان کې خو هغه حقوق نشته خو په هغې باندې عمل درآمد پکار دی. ظلم زیاتې د چا سره نه دی پکار؟ نه دی پکار بالکل خو دغه موږ مقصد است مثال کې ظلم مه کوئ را سره. پاکستان تحریک انصاف کے احتجاج کے بعد جس طرح کے ڈی چوک آئے اور پھر ابھی پختونوں کے خلاف جو کریک ڈاؤن پولیس نے سٹارٹ کی ہے گرفتاریاں جس طرح کے ہو رہی ہے اس پر آپ کی رائے کیا ہے؟ دیکھیے مختلف کیونکہ میں کرائم کی بیٹ کرتا ہوں اسلام آباد میں تو مجھے کافی سارے لوگوں کی کال آئی ہے خصوصاً جو دوست جان پہچان والے یا ان کے تھرو پختونوں کے حوالے سے کہ جی ہم جو ہے پختونوں کو اٹھا لیے گئے. ایون کہ ہمارے دفتر میں ہم نیوز کا ایک ڈرائیور ہے جہانگیر نام ہے اس کے بائک کو 22 تاریخ کو اٹھایا گیا. مجھے اس لیے یہ اسپیسیفک اس کا یاد ہے 22 تاریخ کو بریمام کے علاقے سے اس کو لڑکے کو اٹھایا گیا ہے. عمر بھی اس کی 22 سال ہے 20-22 سال کا نوجوان لڑکا ہے جو گھر میں کمانے والا تقریباً واحد کفیل وہی تھا کیونکہ جو اپنی والدہ کے ساتھ رہتا تھا تو باقی بھائی تو اس کے الگ تھے وہ اپنی والدہ کے ساتھ رہتا تھا. 22 تاریخ کو اس کو اٹھایا اور اس کے بعد جو آپ کا سیکریٹریٹ ہے اس کے SHO جو اشفاق وڑائش تھی اس کے اوپر انسداد دہشت گردی کے مقدمے میں 780A کے مقدمے میں اس کو ڈال دیا گیا. اس کی ماں جو ہے تقریباً جو ہے وہ 1 ہفتے سے اسپتال میں بے ہوش ہے وہ کومے میں چلی گئی ہے. تو اس طرح کی جو صورتحال ہے وہ افسوسناک ہے کہ اگر کوئی جرم کرتا ہے آپ اسے اٹھائیں جی ہم عام تو اس میں نہیں کہتے لیکن کسی کو ہوٹل کے باہر سے اٹھا لینا کسی کو اس کے گھر کے باہر سے اٹھا لینا کسی ریڑھی والے بیچارے پٹھان کو اٹھا لینا نہیں بالکل کسی صورت بھی پٹھان ہمارے بھائی ہیں اور کسی صورت ایز اے شہری ہمیں یہ قابل قبول نہیں ہے. اس طرح کا جو عمل ہے یہ نہیں ہونا چاہیے. دیکھا ہوگا ایمن مزاری ایڈوکیٹ صاحبہ کی جو ویڈیو تھی اور اس میں جو اپنے پیاروں کے پیچھے آئے ہوئے تھے عدالت اور پھر پولیس نے ان کو بھی وہاں پہ بٹھا دیا تھا. تو یہ جو چیز ہو رہی ہے پختونوں کی گرفتاریاں اور کریک ڈاؤن کیا یہ چیز افسوسناک ہے؟ دیکھیں جی ہر وہ شخص جس نے جرم نہیں کیا اور اس کی بغیر جرم کے اگر جس کی بھی گرفتاری ہوتی ہے اس کی ایز اے انسان ایز اے صافی جو ہے ہم اس کی مذمت کرتے ہیں کہ جس شخص نے جرم نہیں کیا آپ اس کو کسی صورت کوئی شخص جرم کر رہا ہے یا کسی جرم کے اندر موجود ہے آپ سمجھتے ہیں لیکن اس سے بھی اگر کسی نے جرم بھی کیا ہے تو آپ اس کے اوپر وہ دفعہ لگائیں وہ قانون اس کے اوپر کریں جو جرم مثال چوری کی ہے تو چوری کی سزا دیں. یہ نہ ہو کہ ایک بندے نے جو ہے وہ روٹی چرائی ہے یا ایک بندے نے کوئی مثال کے طور پہ کوئی بات لکھی ہے اس کی نظر میں کہ اس نے کوئی اظہار رائے آزادی کا اظہار کیا پکڑ کے اس کو جیل میں ڈال دیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اگر کوئی جرم کرتا ہے آپ اس کو سزا دیں لیکن بغیر جرم کے چاہے پختون ہے پنجابی ہے کوئی بھی اس کو نہیں ہونا چاہیے. اور خصوصاً ہمیں لگ رہا ہے اسلام آباد پولیس کے بیہیویئر سے کہ وہ پختونوں کے خلاف اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں کیونکہ جہاں کہیں کوئی پختون کوئٹہ ہوٹل والا دوسرا تیسرا اس طرح کے کافی ساری شکایات ہمیں ملتی ہیں. تو پختون جو ہے ظاہر پاکستان کی اگر آپ تاریخ کو پڑھیں تو ہماری قربانی میں ہماری آزادی میں ہماری تحریک میں ان کا بڑا کردار ہے ہمارے بارڈرز کو سنبھالنے میں. تو پختون ہمارے جو بھائی ہیں ان کے خیر سے ناروا سلوک کسی صورت بھی ہمیں ایز اے شہری ایز اے انسان ایز اے جرنلسٹ ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. ظریف صاحب میں کل بھی ٹریول کر رہا تھا 7th ایونیو پہ جو 7th ایونیو اشارہ ہے وہاں پہ روکا ہوا تھا ایک پراڈو آئی اور بالکل روڈ کو بند کر کے 7 گاڑی تھی اسی میں ایک بندہ تھا
मैं तो नहीं जानता था कि कौन था, लेकिन जिस तरह वो उतरे सिविल कपड़ों में, एक दो पुलिस वाले साथ थे, हथकड़ियाँ भी उनके साथ थी, फिर उसको उठाया। तो ये जो इस तरह की मतलब उठाने वाला सिलसिला है, वैसे ये भी बंद कर देना चाहिए। लेकिन रियासत माँ होती है, लेकिन पख्तूनों के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन के हवाले से जिस तरह का मतलब किरदार सामने आ रहा है, क्या समझते हैं और इस पर आपकी राय क्या है? देखिए जी, जो हमारे इदारे हैं, रियासत है, हर शख्स के ऊपर आपकी रियासत के अंदर एक आइन मौजूद है, कानून मौजूद है। आइन के ऊपर, कानून के ऊपर अमल होना चाहिए। जिन मुल्कों में आइन और कानून की हुक्मरानी होती है, वहाँ जो है वो अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास पैदा नहीं होता। जब आप आइन के जो मावराए आइन इक़दाम करेंगे तो लोगों में अदम तहफ़्फ़ुज़ फैलता है। और यहाँ तक कि जो दहशत गर्दी होती है, आप देखें क्यों फैलती है, उसकी वजह यही है कि जब लोगों को जो है वो उनके हकूक़ नहीं मिलते, तो कुछ लोग ज़ाहिर है फिर जो मुल्क दुश्मन अनासर हैं तो वो उन लोगों को अपनी तरफ ले आते हैं। जब आप लोगों को हकूक़ नहीं देंगे, लोगों में अंदर एहसास से महरूमी होगा, तो फिर इस सूरत हाल के अंदर जो है वो लोग इस तरह की सूरत हाल हो जाती है। पख्तूनों के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन मुल्क के अदम इस्तेहकाम के भी ख़िलाफ़ है, और साथ साथ सूबाई तासुब भी बढ़ता जा रहा है। नफ़रत मतलब इससे बढ़ेगी। यार मैं तो आपको ये बताता हूँ कि हम सोशल मीडिया पे पोस्टें देख रहे हैं। आप सोशल मीडिया पे ऐसी पोस्ट है कि हम मीडिया चैनल में उसका ज़िक्र ही नहीं कर सकते। तो ख़त्म करना होगा दोनों तरफ से। अगर कोई चीज़ें मिसाल के तौर पे किसी तरफ से, पहले तो हुकूमत का काम है आप ऐसे इक़दाम ना करें जिससे लोगों में अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास पैदा हो। दूसरी तरफ फिर शहरियों को जो है उनको भी ज़िम्मेदार बनना चाहिए कि आप ज़िम्मेदार शहरी का एहसास है, लेकिन पहले रियासत पे ज़िम्मेदारी आती है। लोगों के साथ ऐसा सलूक ना करें कि वो उसके सलूक में कोई ऐसा रिएक्शन करें जो मुनासिब ना हो। पख्तूनों के हवाले से गिरफ़्तारियाँ जिस तरह के हो रही है, रियासत के लिए आपका मैसेज क्या है? जी, रियासत के लिए यही मैसेज है कि जी पख्तून हमारे भाई हैं और बड़े अच्छे कल्चर और रिवाज में ये लोग होते हैं। तो मेरी ये रियासत यही है कि यार पख्तूनों के साथ अच्छा सलूक किया जाए, वो जिसके वो जो है वो हकदार है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डी चौक के एहतजाज के बाद पख्तूनों पर क्रैकडाउन, गिरफ़्तारियाँ, क्या कहेंगे आप इसके हवाले से? देखिए, जैसे कि आपने पख्तूनों की गिरफ़्तारियों के हवाले से बात की, तो इस वक्त इस्लामाबाद में खौफ का माहौल है। ना सिर्फ पख्तून बल्कि नौजवान तबका जो है वो परेशान है कि किस वक्त जियो फेंसिंग में उनका नंबर आ जाएगा और उनको गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। इस वक्त ये सूरत हाल है कि इस्लामाबाद के CIA जिसको सब जेल करार दिया गया, उसमें 2 हवालात हैं। उन हवालात में 200 के करीब जो मुल्ज़मान हैं उनको रखा गया है, और मुल्ज़िम भी नहीं है, मुजरिम भी नहीं है। वो लोग हैं जिनको थानों में अगर वो अपने प्यारों से मिलने आए उनको गिरफ़्तार कर लिया कि आप तहरीक इंसाफ, उसमें जो मेजॉरिटी है वो पख्तून है। इस वजह से पख्तून है क्योंकि आपको पता है तहरीक इंसाफ की जो फॉलोइंग है वो सबसे ज़्यादा KPK में है, और KPK में फॉलोइंग होने की वजह से उनको कसूरवार ठहराया जा रहा है। और दूसरी तरफ आप जो इस्लामाबाद में सूरत हाल बता रहे हैं, तो बिल्कुल इस वक्त इस्लामाबाद में ये जो क्रैकडाउन है वो जारी है। कुछ हद तक जो 2 दिनों में सहाफ़ियों ने आवाज़ उठाई है, सोशल मीडिया ने आवाज़ उठाई है, तो ये क्रैकडाउन रुका है। और जैसे कि आपने हालिया देखा होगा कि थाना लोई बीर के कमाल खान जो कि पश्तून हैं, उनकी जानिब से एक बयान भी रिकॉर्ड करवाया गया। एक कैफ़े पे जाके, कोयटा कैफ़े में, उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा, बल्कि हम सेव हैं, हम ये है वो है। और जिस तरह के आपको पता है कि एक तरीके से जो बढ़ाई जाती है चीज़ें, तो इसी तरह अब ये सूरत हाल इस्लामाबाद में होती जा रही है कि हर कोई खौफ का शिकार है कि कब उसको तहरीक इंसाफ का बना के गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। थाने भर चुके हैं, अडयाला जेल भर चुका है, अटक जेल भर चुका है, जेलम जेल, हत्ता कि मैं आपको बताऊं कि तीनों जेलों के जो सुप्रीटेंडेंट हैं, ज़राए के मुताबिक वो ये चीज़ें कह चुके हैं कि आप हमारे पास गुंजाइश नहीं है, आप मुल्ज़मान ना भेजिए। और इसमें जो मेजॉरिटी है वो KPK से ताल्लुक़ रखने वाले पख्तून हैं। और देखें, अब हम जो क्राइम रिपोर्टर हैं, इंटीरियर बीट रिपोर्टर हैं, तो इस वक्त हमें जो ज़राए बताते हैं कि अब अटक में भी ये जियो फेंसिंग की जा रही है। अटक से जो लोग यहाँ पर पहुँचे थे, इनको मैच करके जो है अब मज़ीद कार्रवाइयाँ की जाएंगी। और मुझे समझ नहीं आता कि एहतजाज करना भी जुर्म है, क्योंकि तोड़ फोड़ हो तो उनको तो आप गिरफ़्तार कर सकते हैं, लेकिन एहतजाज के लिए यहाँ फिर मेजॉरिटी इसमें हमने देखा कि अगर पख्तून थे या पंजाबी थे, जो भी थे, वो यहाँ पर कुछ लोग एहतजाज सिर्फ देखने आए। उनको देखने के कसूर में उनका जियो फेंसिंग में नंबर आ गया। जब जियो फेंसिंग में उनका नंबर आया तो उनको मुल्ज़िम बनाकर दहशत गर्दी का मुकदमा करके उनको अंदर जो है डाल दिया गया। बिल्कुल ये चीज़ अफसोसनाक है, नहीं होना चाहिए। पुरअमन एहतजाज के लिए इजाज़त भी देनी चाहिए प्रॉपर। अगर कोई कानून को हाथ में लेते हैं तो फिर कार्रवाई होनी चाहिए। तो रियासत माँ होती है, लेकिन ये अभी जो पख्तूनों के साथ या जिस तरह का क्रैकडाउन उन पर जारी है, तो इस रियासत के इस किरदार को आप कैसे देखते हैं? जी बिल्कुल, रियासत माँ होती है, ये एक मुहावरा ही रह चुका है। इस वक्त रियासत
مرد ماں والی نہیں، اس وقت ڈکٹیٹرشپ کی صورتحال ہے، جس کا دل آتا ہے وہ جو مرضی کر لیتا ہے، حتیٰ کہ اسلام آباد کے ایس ایچ اوز جو ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اوپر سے تعینات کیا گیا، ہمیں آئی جی کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اب یہ صورتحال ہو کہ ہر جو بیوروکریسی کے جو افسران ہیں وہ ایک فرعون بنے ہوئے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ اسلام آباد میں جو کریک ڈاؤن ہو رہا ہے اس کے پیچھے جو افسران ہیں اس میں ایک افسر جو ہے وہ پختون ہے، ٹھیک ہے، ایک سینئر آفیسر جو ہے وہ پختون ہے۔ تو اب آپ یہ ڈالیں کہ صرف یہ پوری بیوروکریسی جو ہے وہ اس وقت ایک مافیا بن چکی ہے، اور بیوروکریسی جو ہے وہ امپلیمنٹ کر رہی ہے طاقتوروں کے فیصلوں کو۔ اور اسی طرح آپ نے دیکھا تھا کہ ایسٹ انڈیا کمپنی میں بھی یہی ہوتا تھا کہ وہ یہیں سے لوگوں کو بھرتی کیا جاتا تھا اور لوگوں پہ حکمرانی کی جاتی تھی۔ 4000 کے قریب جو ایسٹ انڈیا کے انگریز جو تھے وہ ان کے صفائی تھے، ان کے افسر تھے، باقی تو ادھر کے لوگ بھرتی کر کے ان پر لوگوں پہ ظلم کروایا جاتا تھا۔ تو اسی طرح اسلام آباد کیا پورے ملک میں یہ صورتحال بن چکی ہے، کیونکہ اسلام آباد میں اب یہ ہائی لائٹ اس لیے ہو چکا ہے کہ پورے پاکستان کا انٹرنیشنل میڈیا جو ہے وہ پاکستان اس لیے اسلام آباد میں ہے، تو اسلام آباد میں ہونے کی وجہ سے یہ چیزیں ہائی لائٹ ہو رہی ہیں۔ جس طرح کہ آپ نے یہ بھی بات کی ریاست ماں ہوتی ہے، لیکن پختونوں کے خلاف کریک ڈاؤن ملک میں عدم استحکام کے بھی خلاف ہے، اور ساتھ ساتھ صوبائی تعصب بھی بڑھ رہا ہے۔ جی بالکل، دیکھیں اب جو سٹانس بن رہا ہے وہ یہی بن رہا ہے کہ پختونوں کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے۔ آپ کو میں یہ بتاؤں کہ اگر ماضی میں چلے جاتے ہیں 9 مئی کے بعد تقریباً 10,000 لوگوں کو گرفتار کیا گیا، وہ پنجابی تھے، لیکن اب جو کریک ڈاؤن کیا گیا ہے وہ اب مخصوص طبقے کے لیے، کہ پختون جو کہ احتجاج کے لیے ہر تیسرے دن جو تھا جب تحریک انصاف کال دیتی تھی تو ان کی ایک بڑی تعداد علی امین گنڈا پور صاحب جو تھے، دیکھیں کارروائی کرنی ہے تو علی امین گنڈا پور صاحب کے خلاف کریں نا، کہ ان کے خلاف کیوں کرتے ہیں؟ جو گاڑیاں کروا کے دیتے ہیں ان کے خلاف کریں۔ اب جو لوگ بیچارے غریب آتے ہیں عمران خان کی فالوئنگ پہ، بانی پی ٹی آئی کی فالوئنگ میں یہاں پر آتے ہیں، تو ان کا کیا قصور ہے؟ ان کو تو یہاں پر لایا گیا اور لا کے انہوں نے توڑ پھوڑ نہیں کہ ہم اس کو کور کرتے رہے، انہوں نے احتجاج کیا، بلکہ ریاست کی جانب سے جو آنسو گیس کے شیل فائر کیے گئے، جو فائرنگ ہوئی یا پھر جو صورتحال بنی، وہ ساری ریاست کی وجہ سے تھی، ہم نے توڑ پھوڑ نہیں دیکھی۔ لیکن مختلف ایک پروپیگنڈا بنایا جاتا ہے، وہ دکھایا جاتا کچھ اور ہے، ہوتا گراؤنڈ پہ کچھ اور ہے۔ تو صورتحال یہی ہے کہ اس سے نفرت بھی بڑھے گی، نہ صرف نفرت بڑھے گی بلکہ آپ صوبائیت کی طرف چلے جائیں گے۔ آپ نے بھی سنا ہوگا، آپ بھی رپورٹ کرتے ہوں گے، میں بھی ابھی سبزی منڈی سے پروگرام ریکارڈ کر کے آ رہا ہوں، تو وہاں پہ لوگوں کے ساتھ جس طرح کی بات ہوئی، یہ پوچھا میں نے کہ کبھی ڈی چوک گئے بھی ہو؟ اس نے کہا کبھی زندگی میں ڈی چوک دیکھا بھی نہیں ہے، اور اس نے کہا مجھے بھی لے کے گئے تھے، 5,000 روپے دے کے پھر چھڑائے، اور اس طرح کی چیزیں سامنے آئی ہے۔ تو پختونوں کے خلاف کریک ڈاؤن کے حوالے سے ریاست کے لیے آپ کا میسج کیا ہے؟ جی بالکل، ریاست کے لیے میرا یہی میسج ہے، ریاست ایک ماں جیسی ہوتی ہے، اور ماں اس طرح اپنے بچوں کے ساتھ سلوک نہیں کرتی جیسا سلوک کیا جاتا ہے، اور اس وقت سلوک ہو بھی رہا ہے، اور انتہائی دردناک سلوک ہے کہ آپ ہر کسی گھر میں دوسرے گھر میں جائیں گے تو کوئی نہ کوئی جو شخص ہے وہ گرفتار ہے، یا پھر اس کو تھریٹ آئی ہے، یا پھر اس کو بتایا گیا ہے کہ آپ نے یہ کام نہیں کرنا۔ تو ریاست کا کام ہے کہ آزادی رائے کی جو ہے آزادی دے شہریوں کو، ان کے حقوق جو ہے ان کو پامال نہ کیا جائے، اور ریاست جو ہے وہ ایک ماں جیسی صورتحال جو ہے وہ پاکستان اور ریاست میں دکھائے۔ چکم دے پاکستان تحریک انصاف ڈی چوک کے احتجاج نہ پس دے پختانوں خلاف یو کریک ڈاؤن پولیس شروع کرے دے، چکم گرفتاریاں نہیں کی گی، ستاسو پہ نظر سے زما نظر دا دی چې دا د اسلامي اور کم چې اخلاقی طور کې یو خپل دغه کنه هغه کې دوی چې د شر فساد پیدا کول غواړي، او دا عموما چې د وګوره چې کم دینه مخکې کم دغه شوي دی هغې کې چېرته داسې دغه راغلي دي نو هغه ډېر وروسته بیا ډېر بد دغه لري، د دې نقصان زیات ډېر زیات نقصان دی که نه. مونږ خو لکه ټول نه مخکې چې مونږ له پکار دی چې مونږ ټول به دا عهد کوو چې مونږ د حضور صلی الله علیه وسلم امتیان یو، او حضور صلی الله علیه وسلم مونږ له څه تعلیم راکړی؟ مونږ د خو دا تعلیم نه و راکړی. آیا کو د تحریک انصاف څه دغه دی د هغوی دپاره یو قانوني لار ده، او نور زما په ملک کې نور داسې کارونه دي. تحریک انصاف زه څه کوم؟ تحریک انصاف فایده ماته نه راکوي، پارټي ماته فایده نه راکوي. چې ستاسو د خپل ملک دومره خیرخواه راځئ کارونه به درته زه وښیم، کوئ تاسو په یوه ګنټه کې کو تاسو ته ما 200 کارونه کلیر نه کړل، تاسو ما له ټیم راکې زه درته کلیر کوم. زما یو څه زه خو یو عام ورکر یم، یو په لارو کوڅو کې ګرځېدل کې سړی یم، زما سره هېڅ سورس نشته دی، خو زما په نظر مخامخ دومره شیزونه راځي چې عموما هغه قیدل پکار دي. په هغې کې د ملک ترقي ده، په هغې کې زما ترقي ده، په هغې کې د پښتون ترقي ده، په هغې کې د پاکستان، په هغې کې د پنجابي، په هغې کې د هر سړي ترقي ده، پوره پاکستان ترقي ده. کوم د پښتنو خلاف دغه کریک ډاون دی دا افسوسناک دی؟ ډېر زیات مبسوطناک دی. دا خو زمونږ چې کوم اعلی عهدهداران دي هغوی له شرم پکار دی، د شرم مقام دی چې یو پښتون د پښتون تاریخ وګورئ، بھائی پښتون تاریخ وګورئ. پښتون چې دی همیشه د دې قوم دپاره د پاکستان دپاره قربانیان یې ورکړي دي. دا خو چې زمونږ کوم اعلی عهدهداران دي هغوی له پکار دي چې په دې باندې نظر وکړي. بل زما د ملک، زما په ملک، زما په هر اداره کې زما پښتون افسر شته دی، زما په هر
قام کې زما په هر ځای کې زما په هر ملک کې پښتون شته پښتنو له आवाज چول پکار دي چې بھئی دا ظلم مونږ نه منو د دې ظلم خلاف چې د आवाज اٹھاول پکار دي ریاست مور وي خو چې کوم د پښتنو خلاف دغه کریک ډاون دی نو د دې کریک ډاون چې کوم د ریاست کردار دی په دې کې ستاسو په دې باندې رایې څه ده ریاست خو هغه کنه چې د ریاست نه سړی خبرېږي ریاست خو زه ریاست نه منم هغه وجه دا ده چې عموما زما زه د خپل ټیکس نه خبر یم زه ټیکس د څه دپاره ورکوم زما چې کم زه ټیکس ورکوم د هغې بینیفټ ماته څه دي هېڅ فایده نشته دی د ریاست کار دا دی چې ستا باندې ټیکس راځي یا له ستا څه مرات دي هغوی پوره کوي نن خو که زه د خپل ګلۍ نه یا زما د خپلې کوڅې نه کچرنګ چوتومه نو ریاست یې ماله نه چوتی ریاست کس لګولی د هغه لنګ 1500 روپۍ ورکوم نه هله کچره چوتی دا ریاست خو نه شو که نه دا خو اپنی مدد آپ کې تحت ده نو دا ریاست کارونه نه دي چې کوم د پښتنو خلاف کریک ډاون دی د دې نه ملک ته هم نقصان رسی عدم استحکام هم خلاف ته ورسره چې کوم صوبایي تعصب دی هغه هم پیدا کیږي ډیر زیات دا ډیره د افسوس خبره ده دا مونږ له نه دي کول پکار پوه شوې لکه مثال طور په دی کې دای لکه چې مونږ رستو تاریخ وګورګن لکه اوس بنگال ته وګوره داسې نور او چې نور تاسو د پښتنو دغه ګوره یا دغه ګوره دغه نور حسابونه ګوره نو افغانستان تاسو په مخ کې دی یوټیوب ډک دی ګوګل ډک دی تاسو سرچ کوئ که نه د امریکې هم زیات پاور خو څوک نه لري که نه هغوی په خپله پیسه ولګوله رشیا په خپله پیسه ولګوله د دې سره نورو ملکونو په خپله پیسه ولګوله موږ خپل اقتصاد په خپله اغستی شو خو مسله دا ده چې دا اوس چې کوم حالات دي که نه خلک د مزدورۍ دپاره راوتي دي خلک مزدورۍ دغه پریشانه کړي چې روزي به څنګه ګټو د رېړو والا او یو عام په روډ باندې یا چېرته منډۍ کې د رېړۍ مطلب رېړۍ باندې خپل بال باچ ته رزق ګټي هغه هم وچتول او بیا داسې دکانداران چې څوک هم راځي چې مطلب شلوار کمیز یې چې لګي دوی ته چې دا پښتون دی نو داسې قسمه کس وچتول دا ډېر زیات مطلب لکه افسوسناک چیز هم دی او مزاحمت یې هم پکار دی او بالکل په فوري توګه دا چیز بندول پکار دي پښتنو خلاف کریک ډاون په حواله سره ریاست ته پیغام څه لرئ ریاست ته زما دا پیغام دی چې زه په خپله ډېر شرمنده یم چې زما په لاس کې نشته اینه زما ډېره خوټ کېږي پښتون دی کو پنجابی دی دا غونته اقدام کول پکار نه دی ستاسو یو دغه دی تاسو یو اعلان وکړئ زه په خپل پښتون قوم باندې دومره بروسه لرم تاسو یو اعلان وکړئ ټول پښتانه پلاني ځای ته راشئ خپل کاغذي کاروایي راوړئ خپل چې څه ستاسو دستاویزات یې هغه راوړي زه په خپل پښتون باندې دومره بروسه لرم چې هغه تا ته هغه ځای ته درځي او تا ته به هر څه شو کوي پوه شوې او چېرته چې ستا په پنجاب کې یا ستا په هر ځای کې تحریک وګوره چې چرته داسې کار شوی کاروایي شوی هغې کې پښتون نه پښتون به همیشه له د بل لپاره چې دی مدد کړی همیشه به د بل سره ولاړ وي قطن کو چکم د پاکستان تحریک انصاف डी चौक के احتجاج نه پس د پښتنو خلاف کریک ډاون یا چکم گرفتاریان اسلام آباد پولیس شروع کړي دي پاغه حواله سره د خلکو تفصیلی خبره تاسو واورېدې دوی و چې دغه سیز ډېر زیات افسوسناک هم دی او دنه علاوه دوی دا و چې دغه چکم گرفتاریان دي چکم کریک ډاون دی دا د هم په فوري توګه بند کړی شي د دې سره زموږ د دې پروګرام وخت سره ترسي د بل پروګرام د لپاره زموږ سره اوسئ الله پامان